من د هلاکو خان ډېر جابر بادشاه تېر شوی دی د مسلمانو یو ملک اراده فتح کړ نور مسلمون یې درې کتوره ودرول درې ډکه تورینه د مړول په اول صف په آخر کې سپین ږیری بوډا سړی ویلوړ دی چې کله نور سړی ختم شول دی سوکا ورسته شو دویم صف سره ودرېد دویم صف لمبا روغه یو دوه درې څلور اخري په ده باندې ورسېده دی بیا مطلب صف نه ورسته شو دریم صف ته شو په دریم صف چې بیا مطلب سړی ختم شو اخري د لمبا روغه ورته وایي هلاکو خان ورته وایي چې اول صف نه مې درباندې نظر و اول نه دویم ته شولې دویم نه دریم ته شولې دریم نه ویشتلې درېیم نه د مو د مارګ نه د مو د تیر نه د مو د پنجې نه د نن څو خلاصوي قدرمند هلاکو خان ته دا مسلمون دی الله مې درنه خلاصوي دا خپله تېره پلوس شوي ورته ورخېږي چې داسې ووایم چې سبق ورته حاصل شي قدرمند دی یوه پښه یې په زین بونېدو بله پښه یې په ډوک بونېدو په دې دوی شی ده اصیله وسته په بونه اطراف و پښه په زین شاخه شو ده فوجونه ده کمانډو پیرا کوشش احتیاط وکړه چې مې ژیروتان کې لیکن اوسته بېلګام شو ډېره سخته تیزه لوړه ده په خرجه شي په میداني نقشې ودګو آخر کار چې دا یې مطلب ټوکړه کړو قدرمند الله پاک جل جلاله خپل زور ورته وشو چې کس ای هلاکو خانه په د خپل زور چې ونه نازېږي په د خپل زور چې خطو نشي په تو د پسه بل زورور شته دی نور قدرمند دی سړی د ظلم نه کوي ظلم الله نه دی خوښ کړی ظلم په ظالم باندې په دنیا کښې ووځي که هر چا سره څوک ظلم کوي په دنیا کښې ظلم په باندې وځي قدرمند الله جل شانه دا نشته د ظلم